بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات قسم دے داغی اسنو چکم منڈی وخی ضبحا پرشاری سرام فالموریاتی بیا اور راوستن کی قدحا چکلا غیخ پل نال را ابغی فالمغیراتی بیا داغی اسنو چکم لٹ مارا چون کیوی صبحا دا سحر پا وقت کی فأثرن به نقعا بیا را الوزی دوڑی فوسطن به بس ننوزیا دوڑو سرا جمعا دا دشمن لخ کرتا ان الانسان لربه بیشک انسان دخپل رب لکنود دیر لوینا شکر دے وانه او بیشک على ذلك لشهید بدباندی البت گوادے وإنه أو بشكا لحب الخير دمال منا لشديد بدبان دير سخت دا أفلا يعلم ولی انسان نپوهیگی اذا بوسرا چکلبا راوستلے کیگی ما فی القبور هاغ سیزونا چکم پا قبرونو کی دی وحصلا او رازاہر بکڑلیشی هاغ سیزون ما فی الصدور چی پسینو کی دی ان ربهم بهم بیشکا ددی رب ددی پبارکی یوم ازن لخبیر پدغو رس باندی با خبر ساتن کیویم. دا دی صورت نم صورت العادیات تے اولانی آیت نے دا لفظ اغسطے شوے دے. دا صورت چی دے دا پا مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے ابتدائی صورتونو کی دے. دا دی صورت لمبر سوال لسم دے او دین مخ کی دیال صورتون نازل شوے دی یو پا کی رکو دا والعادیات ضبحا دی کی دا واو چی دے دا واو قسمیه دا قسم دے دا آغی اسونو چی کم منڈ وحی پرشارے کئی دی والعادیات کی دا واو چی کم دے دا واو قسمیه دا یعنی قسم دے دا آغی اسونو چی کم منڈ وخی او پرشارے کئی. دا خبر یاد اساتین چی دا اللہ تعالی نما سوا دا چا قسم اوچتول چی دے دا ناجائز دی. پا حدیث پاک کے رازی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ چاچی قسم اوچت کو دا اللہ تعالی نما سوا پا چا باندی نو تحقیق چی دا شرکو کو دا کعبۃ اللہ قسم اوچتول دا نبی قسم اوچتول دا رسول قسم اوچتول دا پیر قسم اوچتول دا پیو قسم اوچتول یا دی زما دا زوی پسر قسمی یا زما دا پلار پسر قسمی دا ټول غیر اللہ کی راضی او دا شرک ارتکاب کیگی. لہذا دا دی قسم سیزون نزان اساتی یرستا دا مور بسر قسمی خلق چی دے دادا دا اندوانو دا یو رواج دے او مسلمانانو چی دے خپل جان کی نن دلتا چی دے اندوانو دیر وقت تیر کرے سکانو نو بس دا دی وجه نه په پاکستان کم دا خلق دی مسلمانان چې کم دی غیم دا خبرې کوي چې یرا ستاد د مور په سر قسم یو بیا قسم له پوره اهمیت ورکوي نو دا قسم چې کم دی دا نکیږي او دا شرک دی دا ندی کول پکان. د بخاری شریف روایت ته چې من قال بلات والعزى فليقل لا اله الا الله
چې کوم کس ویلی چې ما ته دی د لات قسم وي یا دی د عزا قسم وي نو هغه فورا کلمه ووایي او مسلمان دي شي ځکه چې د دا شرک وکړو لہذا د الله تعالی نه ما سوا په چا باندې قسم نه خورئ. او د قرآن پاک په باره کې چې دی د فقهاو اختلاف دی. بعضی وایي چې د قرآن پاک دغه چې دی درست دی قسم اوچتول او بعضی وایي چې نه درست نه دی. یو خو د قرآن پاک د الفاظ دي چې کوم مونږ وو دي ته وایي کلام لفظي دا مونږ وو مو لیکو مو او یو هغه چې کوم الفاظ کې دننه دي کلام نفسي دی هغه د الله تعالی صفت دی او هغه قدیم دی او د الله تعالی ذات هم قدیم دی او داغه صفات هم قدیم دي. علامہ فخر الدین زیلعی رحمت الله علیه تبین الحقائق کې دا خبره کړې ده چې کوم یو کس د قرآن پاک قسم اوچت کو نو هغه منعقد کیږي. مثلا که چا ویلي چې زما د په قرآن پاک قسمی نو دا قسم صحیح کیږي ځکه چې کلام نفسی دا د الله تعالی صفت دی غیر الله نه دی او الله تعالی صفت چې کوم دی عین الله دی. لہذا د رب تعالی د الله تعالی د کوم یو صفات هم قسم چې انسان خوري نو به صحیح کیږي. مثلا هغه وایي چې زما د الله تعالی په عظمت باندې قسمی زما د الله تعالی په جلال قسمی زما د الله تعالی په کبریایی قسمی نو دا ټول قسمونه چې دی دا صحیح شو ځکه چې دا ټول د الله تعالی صفات دي. چې کومه قاعده د مخلوق د پاره ده هغه الله تعالی باندې لاګو کیږي نه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون چې دا تپوس الله تعالی نه نشي څوک کولی چې هغه څه کوي مخلوق نه چې دی تپوس کیږي. الله تعالی روزانه بشمار مخلوقات چې دی مړه کوي ماشومان مړه کوي غټ مړه کوي هر قسمه چې دی دغه الله تعالی کولی شي او پیداویم الله تعالی الله تعالی نشي د خپل بچو باره کې څوک تپوس نشي کولی چې تاسو ما بچی مړه کړم اوس مالا دې جواب راکړه ځکه چې هغه الله تعالی دی. ځکه د الله تعالی او د مخلوق د احکام چې کوم دي دا جدا جدا دي. دلته چې د مخلوق قسم چې د الله تعالی خورو د دې اسونو نو دا الله دی الله چې د هر څه کولی شي مونږ د پاره نشته چې مونږ چې د غیر الله قسم خورو. الله تعالی چې د هغه الله دی هغه هر څنګه کار کولی شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دین مراد چې د خوان دي ځکه چې د عرب په سر زمين باندې ډیر زیات تسلی خلق په خوانو باندې کوي او هغه چې د منډي موخي او خصوصا د جهاد په موقع کې او د حج او د عمرې په موقع کې او عرفات ته رسیدو کې مزدلفه او د مینا ته رسیدو کې دا خوان چې د کار ورکې نو ځکه دا قسم د خوانو بارکه ویلې دي. خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې د دین مراد چې د اسونه دي ځکه چې دا ول عادیات پس دا ذبح چې کوم لفظ دی د دې معنی نه پرشار کول نو دا پرشیدل چې دا اوخ نه کوي بلکې دا پرشیدل دی ته وایي چې د منډه وخی او زور زور سره چې د په منډه زی او دا به زور زور سره سا اخلي نو دې ته پرشارې وای. نو دا پرشارې چې کم دی دا اسونه کوي او خان دا نه کوي. امام ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي چې دو زناور چې دی هغه پرشارې کوي یو اس کوي او بل چې دی سپې کوي نو لہذا د دین مراد چې کم دی هغه اس دی. فالموریات قدحا بیا
اور راوستون کی دي کله چې هغه خپل نال چې دی راواچي ځمکې له یا یو کاڼي سره ولګي نو هغې نه یو داسې د اور یو شغله غوندې کې راوځي فالمغیرات صبحا او بیا دی چې دی لوټ مار جوړ کی او غارتګیري جوړه کی د سحر په وخت کې صبحا د سحر په وخت کې هغه زمانه کې چې دی عموما حملې چې دی هغه په سحر کې کېدي بخاري شریف روایت ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم به دشمن باندې چې کله حمله کوله نو سحر په وخت کې به کوله مسلم شریف کی راضی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په دشمن حمله اراده وکا نو د شپې اخیری پهر حصے ته به انتظار کولو چې کله به سحر شو نو دویم طرف ته به د اذان आवाज راغو نو دای به حمله نه کوله دای به یې دلته مسلمانانو سی ګلته به حمله نه کوله او چې کله به आवाज د اذان رانغو به حمله کوله چې دلته مسلمانان نشته دي نو وی فرمایل چې حمله کوون کې دي د سحر په وخت کې فاثرن به نقعا او به دی چې دی رالوزی سشي رالوزی دوړي رالوزی به جمع په دې دوړو سره چې دی په دشمن باندې دی حمله کوون کې دي او ان الانسان لربه لکنود بشک انسان چې کوم دی دا د خپل رب ډیر زیات غټ ناشکر دی لہذا د الله تعالی چې د شکریا ادا کول پکار دی موږ تاسو لا چې هر وخت د الله تعالی شکریا ادا کوو بس کوم انسان چې د مسکی او الله یادای نو د الله تعالی ټول نه غټ چې د شکر دی عام مفسرین ویلي چې لقانون معنی چې د مطلق ناشکری ده خو لیکن حسن بصری رحمت الله علیه وی چې کوم تابعو فرمایي چې د لقانود اغه ناشکر کسته ویل کیږي چې د الله تعالی بشمار نعمتونه د تملاو شي خدای ذکر دی نه کوي او یو تکلیف بد باندې راشي او تکلیف چې دی ټوله محله چې دی ونه خبري کېره په دې کس باندې دا تکلیف دی او دا دغه دی ورسره نو دته ویل کنود دته لکنود ویل کیږي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو د الله تعالی شکر ادا کو نو الله تعالی به تاسو د دې نعمتونو چې دی زیاتوالی وکي وانه لحب الخير لشدید بشکا ادمال په مینا کې چې دی دومره سخت شوی دی چې ډیر زیات سخت دی او د مال چې دی ډیر زیات عاشق دی د مسلمانانو د ذلت چې دی یو سبب دا دی چې هغه کې چې دی د مال مینا ډیره زیاته ده بس کې ولس روپۍ ولا جیب لراغي و چې دینه بشل څنګه جوړ کم افلا يعلم بس دا انسان وای نه پويږي اذا بوسر ما فی القبور چې کم په قبرونو نه چې دی را وستل کیږي هغه سيزونه چې کم په قبرونو کې دي حضرت اسرافیل علیه السلام بچی د شپې له وخی او ټول خلق به د قبرونو نه راوځي وحصل ما فی السرور او ظاهر بکړې شي هغه سیز چې کم په سینو کې وي په زړونو کې واړو واړو رازونه هغه هم چې د ظاهر کړې شي ان ربهم بهم یومئذ لخبیر بشکا د دای رب د دای په باره کې په دغه ورځ باندې خبر ساتون کې وي یعنی نتیجه به مخامخ راشي الله تعالی چې د ننم خبردار دی خو نتیجه مخامخ ده او په دغه ورځ باندې بچی دی نتیجه مخامخ شي دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا وما علینا الا البلاغ المبین